نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم جنبا فطهروا صدق الله العظيم. ملګرو یو پښتنه کړی دو د غسل په حق باندې چې غسل اسلامی او مسنون طریقه څه چې سړی لامبي او غسل کوي د هغې دپاره مسنون طریقه. نو مختصر الفاظو کې د غسل چې کومه مسنون طریقه دو هغه ډېر اسانه طریقه دو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې کله تاسو په جنابت کې شو نو ښه ځان پاکو. حضور علیه السلام مبارک نه په حدیثو کې روایت شوی دی چې دی مبارک فرمایي چې د هر ویښته لاندې پلیتي پرته وي نو د غسل په دوران کې ښه صفایي وکړو. هر یو ویښته لاندې پلیتي پرته و ښه صفایي وکړو، ښه ځان پاکو. ناظرینو کتونکو کله چې یو انسان باندې غسل واوړي او د ده نه هغه مني خارجه شي، هغه سپرم خارج شي، نو دغه کې علماو دا لیکلي دي چې ځینې خلک داسې وي چې هغه لاړ شي او ډایرکټ ولامبي، خو دا طریقه ټیک نه و. کله چې یو انسان هغه باندې غسل واوړېدو او دی ویښته یې په ده باندې غسل واوړېدو، دله یو څو کارونه پکار دي د هغې نه بعد د دی بیا غسل وکړي. اول دا چې دله یا خو آرام پکار دی، خوب. دویم نمبر دا چې که خوب نه وي یو 40 قدمونه دله اخیستل پکار دي. او دریم نمبر دا چې که چیرته دام نه وي نو دله مطلب دی چې تش او دس ماتېدل پکار دي، ځکه چې کوم ټیم کې د ده نه مني خارجه شوه، سپرم خارج شو، په دغې رګ کې او په دغې نالۍ کې او په دغې مطلب چې دا کومه د منۍ چې کومه رګ دی په دغه کې مطلب چې منۍ پاتې کېدلو او د سپرم پاتې کېدو گنجایش شته. چې کله دی 40 قدمونه واخلي هغه هر څه خارج شي، یا تش او دس مات کی هغه هر څه خارج شي، یا دی مطلب چې آرام وکړي هغه هر څه خارج شي. هغه د یو 15 منټه آرام ویلی نه، او که چېرته دی په دغه دریو کارونو کې یو کار ونه کړي او دی ډایرکټ ولمبېدو او د هغې نه بعد بیا څه خارج شول، ده باندې دوباره بیا غسل راغی. دغې وجې نه بهاري شریعت کې مولانا امجد علي رحمت الله علیه دا وضاحت کړی دی. دا د غسل نه وړاندې ضروري خبرې. اوس غسل اسانه طریقه هغه دا دو چې یو انسان باندې شپې غسل واوړېدو او دی په هغه ټیم باندې نشي لمبېدی، غسل نشي کولی، دله صرف دومره پکار دی چې اودس دې وکړي او بیا دې ویده شي. او که اودس هم نه وي او همداسې دی په دغې غسل دوران کې اوده شو، سهار د غسل وکړي، دواړه طریقې هم ټیک دي، څه خبره په دې کې نشته. مین خبره د غسل د کولو ده چې غسل کول څنګه پکار دي. ټولو نه اول چې سړی غسل خانې ته ننوځي دله اول استنجا پکار دو او مکمل اودس پکار دی. او د اوداسه په دوران کې یعنی چاراندام کې دله غړغړیم کول پکار دي او دا سنګې ترخولم، خو شرط پکې دا دی چې د ده به روژه نه وي. که روژه یې وه نو په دغې غړغړو او سنګو ترخودو سره لکه موږ مزمزه او استنشاق کتاب کې ورته وي، په دې سره د ده هغه روژه چې دا ماته شوه. چې روژه یې نه وي داسې وکړي، او چې روژه یې وي بس صرف خولې ته ساده اوبه واچوي، غړغړې دې مه کړي، سنګې دې مه ترخوي، صرف سنګو ته اوبه واچوي. ښه استنجا یې وکړه، مکمل اودس یې وکړو، په ښې اوږه د اوبه راواړئ یو ځل، په ګڅه اوږه دې راواړئ، په سر دې راواړئ، او ځان د مطلب چې صابون یا شیمپو وغیره باندې ومږي. او که صابون وغیره څه نه وي درې وارې ښې اوږه، ګڅه اوږه، په سر باندې. یو طریقه دا و پکې، یو طریقه دا و چې ښې اوږه او داسې طریقه و چې په سر باندې ښې اوږه او ګڅه اوږه، او دې سره د ځان هم مږي. او د زنانو چې کوم په سنګو کې دلته کوم سوری وي د هغه دپاره د نتکو والو مالو دپاره دې ته اوبه رسول ضروري دي. غوږو کې چې کوم سوري دي دې ته اوبه رسول هم ضروري دي. او ډېر احتیاط پکار دی، دا د نامه غوټه شوه دې ته اوبه رسول ضروري دي. نور چې دی په خپله باندې مطمئن شي په دې خبره چې د ما بدن هر ځای ته اوبه ورسېدې. وروڼو دا د غسل مسله ده، موږ تاسو له په دا کې ډېر احتیاط پکار دی. د حضور علیه السلام او دین اسلام په طریقو کې ډېر خواږه پراته دي. الله د موږ تاسو له په دین کې مکمل پویه را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.